پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خیبر محاصره کړې و. په اول ورځ محاصره وشو، خیبر فتح نه شو. په دویم ورځ محاصره وشو، خیبر فتح نه شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بوت د شپې اعلان وکړ د خیبر د فتح د لپاره جنډه به زه یو داسې کس له ورکوم چې هغه الله او د الله د رسول خوښ دی. صحابه کرام ټول په تمه دي چې دا به چاته میلاویږي. سبا چې کله شورا ولګېده، مجلس ولګېدو، رسول الله مبارک وی مال حضرت علی راوغواړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی، رسول الله مبارک ورته دا جنډه والا او ورځه به د الله پیغمبره زما په سترګه کې بیماری د خوګواله ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل لعاب مبارک راواغست، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سترګه باندې ولګول خشوه. رسول الله مبارک ورته ولاړ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو څو قدم لاړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا علی، حضرت علی صاحب چې ورته وکتل، رسول الله مبارک ورته راشه زما دا پټکی والا. حضرت علی صاحب راله پټکی واغست. بیا چې یو څو قدم ولاړ، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یا علی، نعم یا رسول الله، وراشه زما دا توره والا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام توره واغستله. چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لاړې مقابله یې وکړله، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مرحب دو ټوکړو کې تقسیم و، ځکه توره ورسره د رسول الله مبارک و، پټکی په سر د رسول الله مبارک.